أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. په دې آیات کې الله تعالی د بنی اسرائیل یو نافرمانی او بے ادبی ذکر کوي او الله تعالی د طرف نه په بنی اسرائیل باندې یو لوی نعمت او احسان داغي هم ذکر دی. د دې طرف نه چې کومه ګستاخی او بے ادبی خبره واغ دا وا چې کله الله پاک په موسی علی السلام تورات نازل کو، موسی علی السلام دې ته د الله تعالی احکامات او منهیات د تورات نو اورول، نو دې ته د احکامات ګران ښکار شو او دې موسی علی السلام ته وی چې مونږ ستا په خبره یقین نه کوو چې دا د الله کتاب دی، الله پاک را لېږلی دی. کچرته الله تعالی مونږ ته په خپله ووایي چې دا زما کتاب دی، ما په موسی علیه السلام نازل کړی دی، نو بیا خو به ومنو، او که نه صرف ستا په خبره باندې یقین نه کوو. موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په اجازت باندې دې ته په جواب کې وفرمایل چې ټیک ده، دا مطالبه به هم ستاسو پوره شي. او موسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې 80 کسان چې کوم پوه او مشران و هغه منتخب کړل، هغې ته وی چې تاسو زما سره کوی تور ته لاړ شئ چې هلته الله پاک زما سره کلام کوي، وحی نازلیږي، نو تاسو به دا حالات په خپله ووینئ. دې د موسی علیه السلام سره کوی تور ته لاړل او د الله تبارک وتعالی کلام د موسی علیه السلام سره وحی نازلیدل، هغه منظر هغه حالات دی په خپله باندې ولیدل او د الله تبارک وتعالی کلام یې واورېدو. نو هلته دغه کسانو یو بله مطالبه شروع کړه، په دې پسې یو بله مطالبه وکړه چې نه اوس په دې باندې هم نه منو، حالانکه دا په بني اسرائیلو کې هغه پوه او مشرانو چې هغه نورو د هغو به څه حال و. دویمه مطالبه یې دا وکړله چې نه صرف په خبرو اورېدو باندې نه منو، تر څو پورې چې موږ په ښکاره باندې مخامخ الله تبارک وتعالی وینو، هغه موږ ته مخامخ حکم وکړي، بیا به علم منو. نو چونکې په دنیا کې خو انسان د الله تبارک وتعالی دیدار نشي کولی، انسان ته الله پاک دا طاقت نه دی ورکړی. خپله موسی علیه السلام چې دی نو یو ځلې مطالبه کړې وه، او دغه مطالبه د موسی علیه السلام مطالبه هغه خو د شوق او د محبت مطالبه وه چې د الله تبارک وتعالی دیدار وکړي، لیکن الله پاک هغه ته هم وایي چې ته ما نشي لیدی، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، دې غر ته چې دی نو هغه وګوره، په دې باندې خپله تجلی کومه، که دا غر چې دی دا برداشت دا تجلی او برداشت کړه دی غر او دی په خپل ځای باندې پاتې شو، نو بیا خو به ته هم وینې. چې الله پاک خپله تجلی په کوی تور باندې وکړه، ریزه ریزه شو، موسی علیه السلام بېهوشه شو. نو په او د دې مطالبه چې دی هغه خو داسې مطالبه نه وه د الله تبارک وتعالی د شوق او په محبت کې، بلکې دا خو د یو ګستاخی او د بې ادبۍ مطالبه وه چې نه خبره هسې نه منو چې الله تبارک وتعالی مخامخ وینو. نو دا خو ډېره غلطه مطالبه او ناممکنه مطالبه وه. په جنت کې به جنتیان د الله پاک دیدار کولی شي، لیکن په دنیا کې الله پاک انسان ته دا طاقت نه دی ورکړی. نو د دې د بې ادبۍ والا مطالبې په وجه باندې چې هغه داسې مطالبه د بې ادبۍ او د ګستاخۍ وه چې په هغې باندې انسان کافر شي، مرتد شي، نو د الله تبارک وتعالی عذاب پرې راغی، یو تندر پرې راوغورځېدو او دوی مړه شو. موسی علیه السلام چې دا حالت ولیدو چې دوی مړه شول، ډېر پریشانه شو. د هغه دا سوچ شو چې دا کسان هلاک شو، اوس به زه یوازې زما بني اسرائیلو ته قوم ته هغو ته که دا ووایم او دا واقعه ورته واورم چې هغه هلته مړه شول، نو قوم خو مخکې هم ډېر نااهله او ډېر بې ادبه و، اوس چې دا خبره واوري او دا چې زمونږ کسان هم مړه شول، نو نور په مشکلات پیدا شي.
نو بس موسی علیہ السلام چې دی هغه د الله تبارک وتعالی نه دعاګانې کول شروع کړ. او د الله پاک نه دعا وکړه، ویې غوښته چې الله اوس معافي ورته وکړي په دې وخت کې، او دوی چې دی نو دوباره ژوندي کړي چې دې زما سره واپس لاړ شي. نو د موسی علیہ السلام د دعاګانو په برکت الله تبارک وتعالی په دې باندې دا احسان وکړو، دا انعام ورته الله تبارک وتعالی ورکړو، دوباره ژوند ورته ورکړو. د الله تبارک وتعالی عام عادت او قانون خدا دی چې کله یو انسان په دنیا کې مړ شي هغه دوباره نه ژوندی کېږي، دوباره به بیا د قیامت په ورځ انسانان ژوندي کېږي. لیکن دا خو عام قانون دی، کله کله چې دی الله پاک قادر دی په دې دنیا کې هم ژوندی کولی شي. د مرګ نه وروسته د انسان دوباره ژوندي کېدله د عادت نه خلاف عادت خارق عادت چې دی نو هغه کله الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه په دنیا کې هم کوي. لکه عیسی علیه السلام ته الله پاک دا معجزه ورکړې وه چې هغه به د الله پاک په حکم باندې مړي ژوندي کوله. داسې د عزیر علیه السلام واقعه چې دی نو په قرآن پاک کې ذکر ده چې 100 کاله پس الله پاک دوباره ژوندی کو. داسې په دې صورت کې چې دی نو هغه د بني اسرائیل یو بله واقعه هم ذکر شوې ده چې په زرګونو کسان چې هغه الله تبارک وتعالی مړه کړل او بیا د مرګ نه وروسته دوباره ژوندي کو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. الله تبارک وتعالی دغه خلک چې هغه د یو طاعون نه تښتېدل، الله تبارک وتعالی په هغو مرګ راوستو او دوباره هغه بیا ژوندي کړه. دا د الله تبارک وتعالی قدرت دی. الله تبارک وتعالی مرګ راولي، الله پاک ژوندي کول کوي. نو په دې کسانو باندې الله تبارک وتعالی دا یو عظیم احسان وکړو چې دې ته دوباره موقع ورکړله چې هغه اوس د دې د آخرت لپاره چې دی نو خپله تیاري وکړي، نیک عملونه وکړي، په الله پاک باندې صحیح ایمان راوړي. نو دا یو لوی نعمت الله تبارک وتعالی وایي چې و د دې نعمت چې دی نو هغه شکریه ادا کړي. او فرمایي چې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او کله چې ویل تاسو اے موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هیڅ چرې ایمان نه راوړو، هیڅ چرې یقین نه کوو لکه پتا باندې ایمان نه راوړو، ستا په خبرو باندې چې دی نو هغه یقین صرف نه کوو، بلکې کله به کوو حتی نرى الله جهرة، تر څو چې ووینو مونږه الله تعالی جهرة په ښکاره. فاخذتکم الصاعقة، نو ونیو تاسو لره تندر ونیول. تندر نیول مطلب دا دی چې هلاک شول. یو خو چې تندر په نازل شو یا تندر په راوغورځېدو نو پای کې خو دا مې احتمال شته دی چې زه بچ شي پکې انسان، او یا چې دی نو زخمی شي صرف او مړ نه شي. لیکن کله چې ویل کېږي چې فاخذتکم تندر ونیول نو معنا دا ده چې دا هلاک شو. فاخذتکم الصاعقة، پس ونیوئ تاسو تندر، وانتم تنظرون، او تاسو قتل، تاسو دغه ور چې را روانو دا تندر دام تاسو په خپل باندې لیدلو، یا یو بل مړه لیدل چې سپکه مخکې مړ شو، هغه نورو چې دینو لیدل چې دا مړ شو، یو یا هر یو تن چې دینو هغه د خپل مرګ حالت د ځنکدن چې براغه او دغه حالت چې هغه په خپل لیدلو. وانتم تنظرون، تاسو لیدل. لیکن بیا ستاسو د دې ګستاخی او د بیا ادبۍ د دې ذکر دی چې داسې مو وکړله، لیکن الله تبارک وتعالی تاسو سره بیا د رحم معامله وکړه. د موسی علیه السلام په دعاګانو باندې ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا ژوندي کړی موږ تاسو من بعد موتکم، وروسته د مرګ ستاسو نه، لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او کله چې وویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك، هیڅ چرې ایمان نه راوړو پتا باندې، حتی نرى الله جهرة، تر څو چې ووینو مونږه الله تعالی